أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مخکې په آیت الکرسی کې دلائل د توحید او د عظمت د الله رب العالمین واضح بیان شو چې هغه تقاضا کوي چې عقل والا خلک بغیر د جبر نه، بغیر د اکراه نه او بغیر د زور نه ومني. یو سوال پیدا شو چې دا مشرکان به په خپل حالت باندې پرېښودلی کېږي او که په دیو باندې به زور کیدی شي. نو جواب وشو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته دی. نو الله رب العالمین فرمای لا اکراه، هیڅ زور نشته دی فی الدین، په دین کې. یو قول دا دی چې دا نفی په معنی د نهی سره ده، یعنی لا تکرهوا احدا بالدخول فی الاسلام، تاسو په هیڅ چا باندې زور مکوئ چې په اسلام کې په زور باندې داخل کئ. او یا نفی په خپل معنی سره ده، یعنی د الله رب العالمین د طرف نه د اسلام په قبلولو کې په هیڅ چا باندې زور نشته دی. د هر چا خپله خوښه ده که اسلام راوړي او که نه راوړي. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الله رب العالمین فرمایي د چا چې خوښه شي ایمان دی راوړي، او که د چا خوښه شي نو هغه د کفر وکړي. خو لیکن د کافرانو دپاره ما دردناک عذاب تیار کړی دی. او دغه شان لا اکراه فی الدین، علما معنی داسې کوي چې لا اکراه فی الدین لوضوحه، په دین کې په چا باندې زور نشته دی، ځکه چې دین ښکاره دی، واضحه دی، د هغې دلایل واضحه دي، هر چاته معلومه ده چې زور پکې نشته. اکراه او زور دا په دوه قسمه دی، یو په احکامو کې دی او بل په ایمان کې دی، یعنی په دین منلو کې. نو په دین منلو کې او ایمان راوړو کې په چا باندې زور او اکراه نشته، که څوک حق ته راضي او که نه، د هر چا خپله خوښه ده. لیکن الله رب العالمین انسانانو ته ازادي ورکړه، او کله چې په خپله خوښه سره حق قبول کو، په اسلام کې داخل شو، نو که هغې فسادونه کوي نو بیا په هغې باندې زور کولی شي، که هغه غلا کوي د هغه نه به لاس پرې کولی شي، که هغه زنا وکړي واده شوی هغه به رجم کولی شي، د دې لپاره چې د مسلمانانو معاشره د ده او د ده په شان د بد عملو، د شر او د فساد نه محفوظ شي. دغه شان هغه د اسلام نه پیدي اخلي او بیا هم په دین باندې عمل نه کوي، نو زور پرې کولی شي. دغه شان د وخت حاکم د هغه دا فریضه ده که یو سړی دوباره کوپر اختیار کړي مرتد شي، هغه به قتلی، د دې لپاره چې د مسلمانانو معاشره د مذهبي انتشار نه بچ شي. دغه شان مرتد د اسلام نه مزې واخیستې، د دې خوبیانې ورته معلومې شوې، بیا هم د اسلام توهین او سپکاوی کوي او خلکو ته اسلام سپک ښکاره کوي، د دې نه اوړي، نو په دې وجه باندې به قتلولی شي. هر چې قتال او جهاد دی، لکه یو انسان به دا سوچ کوي که نه چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته دی، نو یاره دا سزاګانې پکې ولې دي، دا جهاد پکې ولې دی. نو ګوره سزاګانې خو ما تاسو ته وی چې ګوره یو احکامات دي، نو په احکاماتو کې زور شته دی، په ایمان کې بچا باندې زور نشته. چا ته داسې نشي، کافر ته داسې نه وي چې په زوره باندې هغه مسلمانوي، په زوره باندې مسلمانول نشته. چې کله دی په خپله خوښه مسلمان شو بیا احکامات نه مني او د دین خلاف ورزي کوي، د دین د احکامو سپکاوی کوي، نو بیا وله باقاعده سزاګانې مقرر شوي دي، او سزاګانې به ورله دغه وخت چې کوم حاکم نو به ورله سزاګانې ورکوي. او هر چې قتال دی، جهاد دی، نو د دې آیات او د جهادي آیاتونو په منځ کې هیڅ تعارض نشته، ځکه چې جهاد د دې لپاره نه دی پرست شوی چې خلک په دین اسلام کې په داخلېدو مجبوره کړی شي، بلکې دا جهاد د شر او د فساد د ختمولو لپاره دی، د کافرانو د بدماشۍ د ختمولو لپاره دی. تاریخ گواه دی چې د اسلام مجاهدینو کلم چې یو ښار یا علاقه قبضه کړله او فتح کړله، نو دا هغه ځای خلک د اسلام په قبلولو مجبوره کړي نه دي، بلکې هغې ته اختیار ورکړی دی، که هغې وغواړي په خپل دین باندې دي جزیه دې ورکوي، ټیکس دې ورکوي، اسلامي حکومت به د هغې حفاظت کوي. او دا که چېرته هغې اسلام راوړي نو بهتره خبره ده،
چرته هم داسې نه ده شوي چې په زور باندې خلک چې کوم دی نو هغه مسلمان کړي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي لا اکراه فی الدین، زور نشته دی په دین کې. نو مطلب په عقیده کې په ایمان کې زور نشته دی. او بله دا ده چې لا اکراه فی الدین، په دین کې په دین منلو کې بچا باندې زور نشته دی، ځکه عقیده د زړه شی دی او د چا زړه باندې ستا اختیار نه چلیږي. ته بیا چې ظاهرا په زور وکړي هغه به په یو کار باندې راولي، لیکن د هغه زړه خو نشي اړولی. لا اکراه نشتره زور ورکول په چا باندې فی الدین په دین منلو کې. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت من الغی د ګمراهینا. فمن یکفر، نو هغه څوک چې کفر کوي بالطاغوت د شیطان نه یا د غیر الله د بندګۍ نه. طاغوت چاته ویل کېږي؟ نو علماء کرامو د دې مختلف تعریفونه کړي دي. لکه یو تعریف دا کړی دی چې اسم لکل من یضل الناس من الشیاطین و بنی آدم. طاغوت هغه چاته ویل کېږي چې کم خلق گمراه کوي، که هغه د شیاطینو نه دی او که د بنی آدمو نه دی، د جناتو نه دی او که د انسانانو نه دی، خو چې خلق گمراه کوي نو دا طاغوت دی. دغه شان بعض علماء تعریف داسې کړلی چې کل رأس فی الضلال و کل ما عبید من دون الله، هر هغه څوک چې په گمراه کولو کې په گمراهۍ کې مشري او د الله رب العالمین نه ما سوا د هغه عبادت او بندگی کېدی شي نو دغه طاغوت دی. نو طاغوت شیطان ته ویل کېږي او طاغوت چې کوم انسان خلق گمراه کوي نو هغه ته طاغوت ویل کېږي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د طاغوت بیا اوږد تعریف کړی دی. وایي فالطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغیت العالمی. وی طاغوت هغه شي ته وایي چې د هغې په سبب باندې بنده د حد نه تیروځي، که هغه معبودي که مطبوعي، که هغه شخص وي چې د هغه طاعت کیدی شي، د هغه تابعداري کیدی شي. نو د هر قوم طاغوت هغه څوک دی چې د الله او د رسول نه سوا هغه ته فیصله وروړي، یا د الله نه سوا د هغه عبادت کوي، یا بغیر د بصیرت او د دلیل نه د هغه تابعداري کوي، یا د یو شي په باره کې ورته معلومه نه چې دا د الله طاعت دی، د الله تابعداري ده او په هغې کې د هغه تابعداري کوي، نو دا د عالم دپاره طواغیت دي. نو د دې وجې نه دا طاغوت دا یو جامع لفظ دی. طاغوت ارب لنډه دا چاته ویلی کېږي چې خلک ګمراه کوي او خلک د هغه جایز او ناجایز خبرې ته نه ګوري او هره خبرې مني او خلک د هغه بندګي کوي، عبادت کوي، نو دا طاغوت دی. نو الله وایي فمن یکفر، نو څوک چې انکار کوي، څوک چې کفر کوي بالطاغوت په طاغوت باندې، ویؤمن بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې، فقد استمسک، نو یقینا هغه مضبوطه منګوله ولګوله بالعروة الوثقی په کړۍ او په رسۍ مضبوطه باندې. فقد استمسک، نو یقینا د منګولې ولګولې بالعروة الوثقی په کړۍ مضبوطه باندې، لنفسو عمله چې نشته دی شلیدل د هغې دپاره او شو کېدل د هغې دپاره. والله سمیع علیم، الله تعالی اوریدونکی دی د هر څه، سمیع ډېر ښه اوریدونکی دی د هر څه، علیم او پویه دی په هر څه باندې ډېر ښه پویه دی. الله ولی الذین، الله تعالی دوست دا کسانو دی آمنو چې ایمان یې راوړی دی. الله د مؤمنانو دوست دی. الله ولی مطلب دا دی چې الله یې مدد کوي. الله ولی الذین، الله تعالی دوست دی دا کسانو آمنو چې ایمان یې راوړلی، یخرجهم وباسي دیو لرا من الظلمات د تیرونا الی النور رڼاګانو ته، د ظلماتو د کفرنا ظلمات الکفر والشرک الی نور الایمان والتوحید، د کفر د تیارو نه راوباسي، د شرک د تیارو نه راوباسي،
الى نور الایمان والتوحید د ایمان رڼا ته د توحید رڼا ته دغه شان من ظلمات الشک والشبهات الى نور الیقین راوباسی د شک د تیارونا د شبهاتو د تیارونا د یقین رڼا ته دغه شان یخرجهم من ظلمات البدعات الى نور السنه د بدعاتو د تیارون راوباسی رڼا د سنتو ته او دغه شان من ظلمات المعصیه الى نور الطاعه د نافرمانی او د ګناهونو د تیارون راوباسی رڼا د تابعدارۍ او د نیکۍ ته دغه شان من ظلمات التعلق بغیر الله الى نور التعلق بالله د غیر الله د تعلق د تیارون راوباسی د الله د تعلق رڼاګانو ته او دغه شان من ظلمت الدنیا د دنیا د تیارون راوباسی من ظلمت القبر د قبر د تیارون راوباسی من ظلمت الصراط د پل صراط د تیارون راوباسی الى الجنت جنت تا دا ټول چې کوم نه په دې کې دا معنی شته دا ټول پکې راځي چې دې ټول تیارون الله تبارک وتعالى راوباسی رڼا د توحید تا نو ګورا دا ټول پکې ویل شو چې د کوپر د تیارون راوباسی د ایمان رڼا تا د شرک د تیارون راوباسی د توحید رڼا ته د شک د تیارون راوباسی نور د یقین ته د یقین رڼا ته د شبهاتو د تیارون راوباسی د یقین رڼا ته د بدعاتو د تیارون راوباسی د سنت رڼاګانو ته د ګناه د تیارون راوباسی د نیکی رڼا ته دغه شان د الله نه بغیر تعلق د چا سره د هغه تیارون راوباسی هغه د الله رب العالمین د تعلق چې کوم رڼا ده نو هغې ته د دنیا د تیارون راوباسي دغه شان د قبر د تیارون راوباسي د پل صراط د تیارون راوباسي او جنت ته الله تبارک وتعالی داخلوي نو الله وایي یخرجهم راوباسي دیو لرا من الظلمات د تیارونا الی النور رڼاګانو ته والذین کفروا هغه کسان چې کفرې کړی دی اولیاؤهم الطاغوت دوستان داغی شیطانان دی یخرجونهم وباسی دیو لرا من النور درناگانونا الى الظلمات تیروتا اولئک دغ کسان اصحاب النار اور والدی جہنمیان دی هم فیها خالدون دیو بپاغی کی ہمیشہی سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك